او کله چې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تلاوت کو نو داغه کې کمال لاو چې حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام وی وکانا ابوبکر رجلا بکان لا یملک دمه حين يقرأ القرآن ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې وکلا تلاوت کو د قرآن د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دستور ګنبو کې باندې او کې جړل وای چې د قرآن تلاوت پې کوه داسې نرم دل انسان ډېر جړیدون کې چې کله وای د قرآن تلاوت شروع کو نه به اختیار به دستور ګنو کې هغه روان شي او د قرآن کریم تلاوت هغه چې به کول جړل وای او چې هغه به جړل نو د مشرکانو زنانه او د واړه بوته ولاړو هغه چې بده دي حالات تو کتل تعجب به او قابو کوم جوړ دغه زنانه او دغه معصومان کوم جوړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو یا ابوبکر داخلك مونږه باندې پابندیاں لګی داخلك مونږه نپری دی عبادت تا داخلك مونږ نپری دی دعوت دی اسلام تا داخلك مونږ نپری دی د الله عبادت تا دا سکارو که ته خلاړ شه چرته هجرت وکړه توزا او هجرت وکړه او د دې علاقې نه لاړ شه سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه د سفر په نیت باندې وته د سفر اراده وکړه حبشې طرف ته روان شو کله چې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه حبشې طرف ته روان شو په دې لار کې چې کله برق العماد ته ورسېدو دا یو علاقه ته ورسېدو دا غزه دی یو زه گورنرو دو القاری او گورنرو هغه سره په لار کې میلاو شو ابن دغینا دغه ابن دغینا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تو یا ابوبکر چرته زی سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تو د دې علاقې نظم حبشې طرف ته روانه ما اراده وکړه چې هجرت وکما او د دې ځای نه لاړ شم دغه ابن دغینه وته وی ولې صدقار په نیت باندې زه مزدورای لځه سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وته وی نا مزدورای نه زما د الله عبادت لزما د الله دین اغا خلق ترسوما د الله دین په ځان باندې راغو کوما دلته می سو پریدینا داغه په وجه باندې زما هجرت کوما داغه ابن دغینه وته وی دا چا ویلی چې ته هجرت کوي زکه ته خدا سے سړی حدیث کی راضی چې ابن دغینه وته داسي وی ان مثلک لا یخرج ولا یخرج فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلا وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق اے ابو بکر دا خبر اورا ستا پشان سڑے پخبرام ستا پشان سڑے سوکم د دې علاقې نه استلې نشي ستا پشان سړې څوک د علاقې نه وباسینام ستا پشان سړې چې دغه په خپلم د داسې علاقې نه نظیم زکا ولیم ته دومره قیمتي انسان دومره قیمتي سړې چې ته غریبانو سره احسانات کې احسانات زکا فإنک تکسب المعدوم چې کم سړې کسب نشی کوله هغه کسب ګوره هغه تام کار خیغله کار ګوره ته غو چې دینو خلق د نشتا کوي وتصل الرحم ته غدا سه سړی چې سیله رحمی پاله سیله رحمی ته غو قطع تعلق د چا سره نه کوي کستا سره سوک تعلق کټی نو تو سره تعلق پاله ته غو رشتہ داری پاله د خپلوانو سره د خلکو سره دا مورا وتحمل الكلام تغو د خلکو بوجونه په خپل غاړه باندې اچي
تغو دخل کو بوجنا پخپل سربان راڑے بلدا وورا و تقری ضعفام تغو دخل کو میل مستیا کے خلقنا میل مستیا ورکے آخر کی وی وتعین علی نوائب الحق تغو بحوادثو کے دخل کو چدے دخل کو سرمرستا و تعاون کے نستا پشان خلقم لا سوک دا ملک نو باسی تم لا دا ملک اوزی تم لا دا علاقے نزی دا ابن دغینہ دا خدا پتنوا چی دا کافر دی منی نا دا کافر دا دی علاقے نو باسی ابن دغینہ و توی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تا وانا لکا جارن زستا دا پارا سپارش کوما تال پنادر کوما زتال پنادر کو زستا زمانت کوما اور تا خپل کور تو واپس چې دی غبوزما دا ذکارو کتو واپس شتر آزا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگا واپس را روان شو زکا غوتی فرجع فعبد ربک ببلدک تا خپل علاقی تو واپس رازا وانت در رب عبادت کوا ملک مبریدا واپس شرازا بخپل کلی کی بدر رب عبادت کے تا تب سوک سنوی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ توی چت زما ضمانت کے او تمہیں دار سو پغاڑ وانی اخلی او دی خلق وانی میں تزا اولے شی واپس پلاش زما سکار دے چې دلته عبادت د الله کولې شو یا سکو ما چې د خپل علاقې نه وزما د ملک نه وزما نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ هغه سره واپس راغی دغه ابن دغینہ دا د قریشو کم غټ سرداران چې غټ خلک چې پاغوی باندې وګرځیدو هغوی ته سپارښتنه وکړه هغوی ته ویناګانې وکړې چې ګورئ دا خبر واورئ زه د ابوبکر صدیق له پناه ورکوم او ده له پناه غواړم نو تاسو داسې کار وکړئ چې ده له پناه ورکړئ ده ته به څه نه وایئ دغه د قریشو دا سرداران ورته وایي دوی خو هم دا خبره یاده کړه چې دا سړی څوک راغلی دا غټ سړی دی د القارې مشر دی او یو عهده ده ورسره که انکار وکړو نو دی به خفه شي د ابن دغینه به خفه شي او دی که خفه شو نو زمونږ کار به خراب شي ځکه دا خلک داسې کوي چې یو د علاقې مشر د بل هغه خبره وړي او د بل خبره زغمي هغه مني نو دوی وایي چې دی رانه خفه نه شي نو ټیک ته وي راځي دی خپل علاقې ته دی راشي او د رب عبادت دی کوي خو دا یو خبره به یاده کړي دا خبره به ابوبکر ته وکړي مر ابابکر فلیعبد ربه فی داره شرایط ته ذکر کوي قاعده د مکې دا مشرکان دا قریشو دا سردارانو ته شرایط وي شرط بدای مر ابابکر فلیعبد ربه فی داره فلیصلی ولیقرأ ما شاء ولا یؤذین بذلک ولا يستعلن به فإنا قد خشينا أن يفتنا أبناءنا ونساءنا ودا شرائط پام کدا ابو بکر منی نرادی شی کنی ندی رازی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ توی کہ دا خپل رب عبادت تکی خو بخپل کور کی بے کی بار بے نکی عبادت پکم دے کور کی بیدان نکی بار بے نکی پکور کې دن منځ کوي پکور کې دن تلاوت کوي چې څومره خوغه یاغه دي کوي همون له بار تکلیف او نقصان نه رارسي بار ته بن راو بار د خلکو ته د خلکو په مخ کې تلاوت او عبادت نه کوي ځکه مونږ په دې باندې یریږو چې زمونږ دا واړو او زمونږ دا زنانه اسنه چې دا په فتنه کې واقع شي او د سره دا دین قبول کړي او د پلار نکدي هغه پری ابن دغینہ راغی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو ہوئی چې خلقو خبرو من خدا یو شرط کوي چې پکور کې دن بدر عبادت کوي خو بار بچ دینو عبادت نه کوي بار بچاله دعوت نه ورکوي ځان له خپل یو سر باندې خپل کار کوي که تلاوت کوي کمونس کوي هر څه چې کوي کور کې بدن نه کوي بار بار
دا کورم د کرایه کور نو نه دغه د قریشو د سردارانو دا د ابوبکر صدیق خپل کور خپل علاقه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه چې دا خبر واوري دی بالکل کور کې به عبادت کوم بار باندې ورو دن نه به کور کې به تلاوت کوم کور کو منځ بم کور کو بار ته باندې ورو چاله بداوت نو یو سورہ دې داسې تیرې کړې خو دې خبره ول خوان نه دې خبره خوانونو کو چې زه کور کې دن عبادت دوی زما خپل کور دی زما خپل ځمکه ده خپل علاقه مې ده او د خپل رب عبادت کوم هغه هم په پټه باندې دا چې کار یو د خپل کور مخې ته یو جونګړه جوړه کړې او کچا ځای دانه باغې کې به د رب عبادت منځ به هم کو تلاوت به هم کو د قران کریم او خبرتي زبانه به کو چې خلکو باورېدو او یو روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی فیتقصف علیہ نساء المشرکین وابناؤهم یعجبون وینظرون الیہ د چې وکړه تلاوت کو یا به منځ کو د جهر منځ په جهر باندې کو او د قران کریم تلاوت په زور باندې کو کله چې به دا تلاوت په زور باندې کو نو د قریش او ماشومان د غوی زنانه با سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ باندې راجم شوي او هغه ته چاپیره ولاړ وي د زنانه او د ماشومان او کله چې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تلاوت کو نو داغه کې کمال لاو چې حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی وکانا ابوبکر رجلا بکان لا یملک دمه حين يقرأ القرآن ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې وکلا تلاوت کو د قران د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دستور ګنبو کې باندې او کې جړل وای چې د قران تلاوت پې کوه داسې نرم دل انسان ډیر جړیدون کې چې کله وای د قران تلاوت شروع کو نه به اختیار به دستور ګنبو کې هغه روان شي او د قران کریم تلاوت هغه چې به کول جړل وای او چې هغه بجړل نو دا د مشرکانو زنانه او دا واړه بوته ولاړو هغه چې بده دي حالات تو کتل تعجب به او کابو کوم جوړ دا زنانه او دا ماشومان کوم جوړ قریش چې دا حالات ولید چې دا ماشومان او دا زنانه خو زموږ ته راغونډيږي او د تګوري نه چې هغه سکه نو دیو تم جاړ سم د دې زمانه بے غیرت مشرکان خپل زنانه نو شو منې کولای چې کور تاسو دی نه لکه موږ چې خپل زنانه نشو منې کولای کنه زموږ زنانه دا اواره په دې بازارونو کې ګرځي او دا غړای دن کې دنګي کوي او دا کله په یو کوسنه نه وځي او کله په بل بازار نه وځي او کله په یو دکان او کله په بل مارکیټ او کله په بل مارکیټ زموږ نه ماغه دا قریش د مشرانو بشان بی غیرت جوړ شوی چې د زنانه نشو منې کولای نو دا وایي چې علاقه دا دکانداران بد کوي چې دوی د زنانو دا کپړې دي چې ښکاري یو خرڅي ناغي ته بد وایو په خپل زنانو تم چتاونه چې یو خصم به امټ راټیټ چې تاسو کور کې تاسو کور مکه تاسو خیر دې ګرځي دا کسي راړې ګرځي ولکه انت دکاندار بد کوي چې دار سه وته بازار ته راوځي د دکاندار ته بد وایو خو زنانه کور نه کوي دا کسي د قریشو د سردارانو د مشرکانو د دوی د زنانه وي دوی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د عبادت نه منې کو خپل زنانه نه شوي منې کولای او دا خبره یاد کا چې کله یو سړی چې ده کنه دا زنانه بار په بازارونو کې ګرځي او بازار کې دنګي کیږي او دا ټوبه را بورقه په سر کړو دا په شهر اړولي دې سړی ته دیوس وي دیوس دا وی دوست چې دې په خپل کور نه استه او زنانه دغه شاړې په بازار کې ګرځي او نبی علیه الصلاۃ والسلام لا يدخل الجنه دیوس دوس سړی والله جنت ته داخله دا ته دوس وي نو دا د قریشو د سرداران چونو دوی دوسان دوی خپل زنانه نشوي منې کولای ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې په عبادت کو نو هغه ته عبادت نه کو راجم شو دا ټول سرداران
لاړ په ابن دغینه پسې سوال جواب وکړو هغه ته وی چې مونږ ستا سره کوم اګریمنت کړو نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه اګریمنت مات کړی دی هغه عبادت اختیار شروع کړی دی نو دا سکارو کا چې یا خودی مونږ ته پرې د ذمہواری دی نه واخله تا چې کوم ضمانت مونږ نه اغسته دا ضمانت واپس کا او یا دا سړی د خپل کار نه قرار ابن دغینه راغی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پس چاوی سوال جواب کړی دي چې دې داسې طریقه کوي یا داسې وکا ابو بکر چې یا زما ضمانت ما ته واپس کا او یا دا کوم اګریمنت چې شوی دی کوم لوز او عهد چې شوی نو دا پرې دا عبادت ښکارا مکو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وتوی انی ارد الیک جوارک وارضا بجوار الله اے ابن دغینا دا خبر اورام تا تستا ضمانت واپس دے ما ته د الله ضمانت پوره ده مال الله حفاظت کوي او زما حفاظت د الله په ذمہ باندې ده او چې دا خلق سکینو دي زه دې خپل خبرې نه نو هر مشکل چې ما خې راضي ستا ضمانت تا واپس کدا خلق ما دار سو وي ته پستا به ذمہواری نه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عبادت انت شروع دي خلقو به تکالیف رسول دا وګړو واقعا ان شاء الله نیمو واقعا بر دې په بل جوړ